بسم الله الرحمن الرحيم فاصدع بما تؤمر وأعرض عن الجاهلين سورة الحجر آیت کریمہ وانذر عشیرت الاقربین سرا تقریبا نزدې نازل شوی دی خو د دې میاشت کې یو درې کاله فاصله ده. مخکې نه زموږ بحث هغه د سیرت روان دی، هغه سیرت چې هغه صحیح سند سره دلته کې موږ ته را رسېدلی دی، کافی طویل سفر یې کړی دی. په دې سیرت کې تاسو روزه کې او روزې نه مخکې دا ویلو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کله حکم راغی وانذر عشیرتک الاقربین، د هغې د صفا ډېره ته وختل او خپل خپلوان یې راوغوښتل. تفصیل مونږ کړو چې ابولهب څه کار کړو او بیا د هغې په جواب کې سورة اللهب نازلېدل، هغه تفصیلي خبرې شوي. نن دنیا کې خلق یو سوال پورته کوي، هغه سوال دا دی چې اسلام څنګه خور شوی دی. مسلمانانو کې چې کم نادانان دي او د هغې خیال دا دی چې مسلمانان د هغې یو لاس کې د الله کتاب وي او بل لاس کې توره وي، او چې کله سړی د الله کتاب نه مني نو بیا د هغه نه سر غوڅوي. زمونږ شاعران هم دې طرف ته روان دي، زمونږ اکثریت خلق دې طرف ته روان دي. اگر که مسلمان په خپله په قرآن عمل نه کوي نو خیر دی، اگر که دا عقیده د قرآن خلافي نو خیر دی، اگر که دې د ابتدا نه والې تر انتها پورې هیڅ کار د قرآن د حکم مطابق نه کوي نو خیر دی، خو چې بل سړی دی په جبر مسلمان کی. زمونږ دا مواد د غیر مسلمو په لاس ورغلي دي، د هغې د اسلام یو داسې شکل پیش کړی دی چې هغې ته مونږه سربریت ویلی شو. بربریت مه وایه، دا خو غیر مسلمو بربریان بدنام کړي دي، دا مسلمانان خلقو. سربریت اصل لفظ بربریت نه دی، یو مستقل تاریخ دی، د چا چې تاریخ مطالعی او ذوقی نادی وګوري چې دا لفظ بربریت دی یا سروریت دی. خلق چې د هغې تعلق سربیا یا نور علاقو سره و، هغې د مسلمانانو څومره قتل عام کړی دی. بربریانو دا کار نه دی کړی. بارکه خلق اسلام په دې بدنامۍ، مسلمانان په دې بدنامۍ چې دا د تورې په زور خور شوی دین دی. په دې وجه کم اشارات چې زه کوم نه ذهن کې پورا اچوی، د بعضې خبرو تفصیل د هغې نه موقع او نه ضرورت، محض اشاره کافي. د اسلام د ابتدایي حالات چې مونږ وګورو نو دې نه به واضح شي چې اسلام د تورې په زور خور شوی او که نه هغه آسماني دین دی او د عقایدو د صفاوالي او د اخلاقو په زور خور شوی دین دی. مونږ چې ګورو دا درې کاله کم کې چې د نبي صلی الله علیه وسلم پټ تبلیغ او پټ دین رسولو خفیه خفیه، پای کې څومره مسلمانان دي. خلق چې ای ته مونږ واقعي سابقین اولین وایو، لومړنۍ پای کې دا سیده خدیجه رضی الله تعالی عنها، هغې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په پیغام باندې اول لبیک ویل او دا هغې تفصیلی خبره ما کړې وه تاسو سره صحیح بخاري حوالې سره
چې کلا والله لا يخزيك الله ابدا. چې کله باندې وحی نازل شو رسول الله صلی الله علیه وسلم کور تراغه فرمایله خشیت علی نفسی ز پزان یریګم. د سیدہ خدیجه فرمایل نه الله بتا چر نو رسوا گئی او دا غیر پر هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم غلول اخلاق دلیل کې پیش کړو. تحمل الکلا وتکسب المعدوم. یو نارینا یا زنانا چې راغ سوک نه کله او کلالی مطلب هغه بوج پورته گئے سوک چې معدومی تو خوراک کاک درکې نه لګي لباس یې نه نو تا غیل خوراک کاک مهیا کړي فرشتي نه تا امانتدار دا صفات دي چې په دې باندې یو انسان د بل انسان نه متاثر کیږي. سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزہ نہ پیش کرے. اگر آگے خاون وہ اور آگے مخ کے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹول جن داغے دڑوان دو پدے وجہ آگا داغا دا خسڑی توب نا داغا دا لڑ کردار نا دا لڑو اخلاق نے استدلال گڑے کہ اللہ بتا چرت میں رسوا گئی. اور دا اللہ عجیبہ نظام دے دا اللہ عجیبہ طریقہ مونگا چگورو سیدہ حاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغا بی بی دا چاگے دا اللہ دا رضا پا خاطر باندے پیودا سے میدان کے جن تیر کڑے رخپل بچی سرا چاگا وادن غیر ذی زرعنو یودا سے وادی چاہے کہ بالکل گیا نشترے اوبو پکی نشترے ساگ پکی نشترے دا جن حس ضرورت التا نپورے گی. سیدنا ابراہیم چکر آل تپرے خودا روایتو کرا دی آگے تے تپوس کو کہ تم انچا تپرے دل دے نو دا غریب نا سویل نشو یو سرے دا اللہ حکم منی لیکن لگے طبعی مینا فطری مینا اکو وید اخپل اولاد او خدیسن تبی آگے اخپل تپوسو کو اللہ امرک بہا اللہ حکم کردے ناغا سرو خدو چو دا اللہ حکم دے جزتا سدل تپریدم ناری ورتے ازا اذن لا یزیعنا ابدا اللہ ومنگ نزائے گئی دا خدو ایمان دے زنانو. سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ زنانہ دا لیکن لنبنے اسلام اغی قبول کردے انچ دا ابوبکر صدیق نے مکہ قبول کردے دادا اللہ دین دے اسلام کے دیو جنس دا جنسیت دا وجہ داغا اوچتوالے یا لاندوالے نرازی دا خلق و خیال لائی چے خدا کمزوری چیز دے دا اللہ پا نظر کے انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم بیکے دا سڑی او دا خد فرق نشتا دا دا سڑو غلطی دا چی دی خواہ وخواہ عرض زنانا زان لاندی گنی. قرآن دا سے نوولی قرآن خسرف دا ویلو چار رجال قوامون علی النساء خاوندان دا خپل خزو منتظمین دی دا رائے چرتا قرآن نہ پیش کرے کہ ہر سڑے دار خزن بہتر دے دا ټول مسلمانان راجمه کا آیا دید سیدہ عائشہ نغور دی غلط پہ جنگلو دا اللہ دا دین کول مناسب نہیں. قرآن یہ انتظامی امر خودل دے انتظامی امر دارے چے پا ہر کور کے دا کور مشر بسڑی دا مطلب نہیں چے او سڑے با دا بل دا کور مشری پا کور کے چکم خاون دے چاہتا رجل وئی خاون ناغا دا خپل کور دا زنانو امیر دے امیر البیت هو الرجل اغیر خلق بل بس جوگلل او خود تک کمزور محض پدی وجوئی بیدین ورطا محض پدی وجوئی چاہ زنانو دا حال لائے چاہ اسلام
الله رب العزت دا سعادت د زنانه او قسمت کې لګلو چې سیدہ خدیجه رضی الله عنها اول مؤمنه ده په نارینه او زنانه ټولو کې. بیا دوستان هم وی دی اوسړي ته دوسته اسلام کې څه اصول وی کله کله زائد اشارات کوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی یکون المرء یوم القیامت مع خلیلہ فلینظر احدکم من یخاللہ. قیامت پر یو دوست با د خپل دوست سره په دې وجه دنیا کې د سړی ګوري چې د چا سره دوستی کوي تعلق چا سره ساتي دی دیکھے دوستانی اصول خود لی دی مونږ ته. رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول مکه کې داغه دوست سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ څه چل وی باغه کې دغلته کې خو سیدنا عمر هم اسلام وروړو نمک ابو جهل دی ابو لهب دی هم دی بشمیر خلق دی غلامان شتره وینځ شتره آزاد شتره لیکن څه سبب دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیدنا ابوبکر صدیق سره محبت ده هغه سره دوستی ده. هغه دینه معلومی چې هغه رښتینه او اصول لري چې رښتینه ته خپل دوست رښتینه ښکاری. معراج واقعه کې ورستو تاسو اور ان شاء الله چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم معراج لړ اسمانونو ته لړ بیت المقدس کې انبیاء کرام علیهم السلام سره ملاقات شو د شپې یو حصہ واپس چراغ مشرکین خبر شو داغی لال ابوبکر صدیق نے تپوسو کو چې هغه آشنا خو دې بل څه وایي د شپې یو ټوکړه کې هغه بیت المقدس ته شام تم تللی بیا اسمانونو ته تللی جنت دوزخ لیدلی واپس راغی هغه کاغه ویلی نو ټیک به وایي رښتیا به وایي اچھا دروغ نه وایي دومره غیر متزلزل یقین چې زما ملګری زما دوست زما پیغمبر چته دروغ نه وایي داغ صفت تے کم چې سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے موجود اور آگے بنیاد باندھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر دوست کړه د ابوبکر صدیق یو کمال دا هم دی چې هغه چرته خپل تندې بوت تنه یې خپل مګوان دی د شرک دا قسمه ارتکاب هغه نه دی شراب چې هغه لکه د اوبو بس کله کېدل سیدنا ابوبکر صدیق جاہلیت کی شراب نریز کری دا صفات سیدہ دا یو سڑے چاہتا شرک ارتکاب کی یو سڑے چاہتا نشی کون کرے اگر سرا تعلق کم تک دستا اگر سرا دوستے سو اصول لی اگر سڑے دوست کی چاہتا نشی نہ گئی دینداری تقواداری متقی انسان بھی مزگزاری سڑے اغسر تعلق ساتھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکل دا وضاحت دا مثال پتورم کو مثال بے بیش کو فرمائل بے یو سڑے دا تعلق دا خو ملگلو سرئی خو کسانو سرئی نیکانو سرئی با عملہ با کردار و خلق سرئی دا مثال دا غسړی دی چې دا غ دوستی دا عطر فروش تری یو سره خوشبویات خرڅي او دا غ دوست راشي دا غ مجلس نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ممکن دا چې هغه دوست دلا تحفه په تور ساتر ورکی بل څه خلا ورګي دا هم ممکن دا چې دې جیب تلاش کی سے پیسے رو باسي هغه ورکی جمالات رک کدے وانخلی بالفرض دوست ورنه کی والله نو کم سے کم دا خو کې دی شي چې په مجلس کې د 10 پیغمو تاز خود دا تر بوئی راشي څه مقصد ده خبره
ته یو نیک دوست ستا نیک ملګری دی ته کینې هغه سره ممکن ده هغه تا ته سره نیکۍ د کار ووایي دا ممکن ده چې ته د هغه د نیکۍ د کار تپوس وکړي که دا دواړه نشي نو کم سے کم د هغه په مجلس کې څه بده خبره خو ورته نه اورې څه د ګناه یا د رضالت خبره به نه اورې او جلیس السوء ناکاره ملګری د هغه مثال یې ورکړی دی د هغې سړي چې هغه بټۍ جوړه کړي اور بلې پای کې هغه سره چې یو سړی کینی نو بټۍ هغې چې ته بنی وایي خلک سرمایه نه یو شی پخوا جوړه ده کیر ورته وایي بار به کې کافي دی کیر د هغې ډېر ښه بوی سرمنې تپش اور تپش چې کله هغې ته راشي بوی کوي فرمایي د ناکاره ملګري جلیس السوء د هغه مثال د بټۍ والا دی بنۍ والا دی ته چې هلته کښېنې نو هسې به د سپېږمو له ګنده بوی راځي بدبو دا هم ممکن ده چې د هغې نه څه بسرې ستا جامو باندې راشي دا مثال ورکوي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو سړی ناکاره دی ته به د هغه په رنګ کې رنګ شي دا په مجلس کې به ته څه اورې صرف بکواسات الله یا د هغه د رسول یا د هغه د دین یا د هغه د قرآن خبره به نه اورې دا کوالټیز وي په دوست کې هغې بنیاد باندې خلق انتخاب کوي د دوست زمونږ خلک چا د دوست وایي د ډوډۍ ساتو کې دی زمونږ دوست دی د چای ساتې وګور دا اخلاقو یو توکې دی دوستی ځان لی اوسي سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کې دا کمالات موجود وو دغه وجه و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه په هغې زمانه کې دوست کړی دریم کس چې هغه ایمان راوړلی دی هغه نابالغ دی هغه دی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا علی د ایمان وروړلو سبب سره یو خانه بالغ دی دویم دا چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په پرورش کې دی ابو طالب ډیر زیات غریب و هغه خپل بچی تقسیم کړو جعفر عقیل سیدنا علی طالب د ټول تقسیم کړو ترونو کې ترونو زامنو کې ورونو کې ابو طالب سکار کسب نشو ګوره دا زموږ عام تاریخ دروغ لیکي تجارت به کو فلان به هولډینګ به کو المعارف کې ابن قتيبه لیکلی دي چې ابو طالب دواړو خپو باندې داسې معذور او چې ګرځېدو نو په دې وجه کور کې ناستو خوشبویات عطرونه به جوړول او خرڅول دا گزاره په دی و عربو کې د جاهلیت په زمانه کې د انسان د ځوانۍ د معلومولو سیز جنگونه و د انسان شجاعت به پای کې ښکاره کېده د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ځوانۍ دور کې د عربو د قریشو د نورو خلقو سره بشمیره جنگونه شوي دي حرب فجار حلف الفضول وغیرہ لیکن پای کې د ابو طالب تنوم نشان نشي مونږه هغه سبب هم دغه دی چې ابو طالب جنگ نشو کولی یو سړی چې د هغه دواړه سپیشلي د خوځېدو نه یا بس جنګ وکړي دا بدقسمتي دا زمونږ تاریخ باندې چې دا د روافض لاس کې دی او زمونږ خلک سره دی چې د سنیت دعوه کوي خدا 99% شیعه دي لاشعوري دور شیعه مونږ هغه چاته وایو چې د هغه سیدنا علی رضی الله عنه سره د نورو صحابو په مقابله کې مینه سیوایي شیعیت دغه دی دا مه کوئ ضرور البته که مینه کې غلو کوي د نورو صحابه کرامو مقابله کې ډېره زیاته مینه ورسره کوي نو حافظ ابن حجر وایي دا رافضي دی او
कबिया बिलफरज नूर साहबो त काफिर हुई दागी सब गई तो दा गोलो फिर रिफज दो अजेल भी खबर कोम था जहन के वाच रहा इख्तियारी मीना व जमुंग साहब किराम सरागी कम जहरी तरतीब दर खिलाफत सैयदना अबू बकर सिद्दीक सरा द टोल साहब किराम न सेवा मीना सैयदना उमर सरा गपसे सैयदना उस्मान सरा गपसे सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन गपसे द्रेव नरस्ता शरफ इज्जत अजान लसी देवाने में इंशाअल्लाह बासु न को बिया द इंसान द इज्जत वो बुनियाद नहीं यो आगा बुनियादी चाहे इंसान तद अल्लाह द तरफ न मिलोश पैके द इंसान कसब नहीं लेकिन सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु था नसबी फजीलत हासिल है आगाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दत्रज़िया है दे लिहाज से आगा अफजल है लेकिन दे के खुदा से कमाल निश्चित यो सड़े अल्लाह अबू जहल करा पैदा गई बल सड़े आगा बनु हाशिम के पैदा गई पदे के इंसान से कमाल दामिन जाने बिल्ला या एहसान ने पदवान इंसान असल कमाल अगर है चाहे अखबल अकीदे और अमल पर बुनियाद अगर हासिल की अवगाद सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु मिसाल सहाबे किराम की निशी पेश करे लेकिन हालत निशी पेश करे बल जाके वो सवाल न पैदा की बाहर के दा कसार शुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यो दोस्त यो दाग पर वरदाद तरज़िए यो दाग टबर और सलोरम सैयदना ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चागम द नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द टबर मुंग पदे गणु चागा दागी आजाद करे शेवे गुलाम और आगजो है दा कसान दी द इस्लाम लुम्बनी सलोर मनुन की वो समवाया इस्लाम द तुरे पर जोर खोरशे तारीख दागे शक्ल बिल्कुल बदल गया कि बिल फर्ज इस्लाम था सैयदना उमर मखरागले अब अगर तुर रही इस तरह चिकचा दाहिदा से उकल दासे वो लेकिन आप डे रुस तुरागले कि सैयदना हमजा मखरागली नमुंग बद तस्लीम को लेकिन इस्लाम को चावल कबले ने यो जरखरीद गुलाम आजाद कलिशे सैयदना ज़ैद सैयदना अली चना बालिग दे सैयदा खदीजा चहगा जनाना दा यो आजाद करे सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु दे लेकिन आगा चाबाने लाश मेरे पोर्त गले पदे वजह इस्लाम बुड़ुम्बने तारीख दरे गवाह दे कि यो गलत प्रोपेगेंडा इस्लाम खिलाफ खलक गई दा सलोर कसान दियोल पदे के तरतीब बदा शान सादे संग जमा हुए चावल उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा द्वैम सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु द्रैम सैयदना ज़ैद और सलोरम सैयदना अली करमल्लाहु वजहहु दा तरतीब दे दी पदे कि सैयदना अली नाबालिग इस्लाम कबूल को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब योजे पट नास तो और दीन वे दे कसानो तो हो आए वक्त की दीन सो अकायदों के तौहीद रिसालत नबुवात मलाइको वान ईमान क़यामत वान ईमान और खुश अखलाकी द मक्की द जन द दीन महवर दगर अकायद दारंगे क़यामत अकायदों के तौहीद अम्बियाओ बांध ईमान रसूलानो बांध ईमान क़यामत बांध ईमान और पिंजम सीज आगा खुश अखलाकी दादो मक्की द जन दा मुख्तसर तबलीगी मिशन और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सहाबा किरामत वे मुंज खो कुरैशों के मुंज मौजूद हो कुरैश वाला साख्त मुंज को
पदे वजह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बद साख मुज खाने काबा के गो मस्जिद हराम के वे गो बचाबत न गणो नूर पिंजु मुंजुला नु फर्ज, लेकिन यह तस्वुर तो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर दीन के मौजूद हो क्या कुरैश होता मुंतकिल शे हो पदे वजह मुख्तलिफ औकातों के बरसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चरता के दगर दामन तलाल अलतबैत वसलोर रकात को दे कैफियत हदीस किताबों की नहीं तारीख हम महज दाल के लिए चिमुज वे गो नदाए कैफियत मालूम दे न दागे मकदार मालूम दे न दरकातुन मकदार मालूम दे न दा मालूम अला चौकात सु दुमरा मालूम अला सही असनाद सरा चिमुज वे गो जगह तफसीली दमुज अहकाम या दमुज फर्जियत शब मेराज के शे द नबूवत हिजरत ना लगोंदे मुख्य इल्मी खबरी मुंज बेगो तफसीलात मुमकिन नहीं मालूम दे सलोरो कसान पसे चाचा ईमान रोड़े दागी मुख्तसर तारीख सरे अब इंशाअल्लाह इंद जो आयो अकूलु कौली हादा अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।